دا نوې کوم وزیر اعلی چې اوس راغلی دی سهیل افریدي د دې چې کوم دی دا خو ډېر ښه شوي دي. سهیل افریدي ینګ دی. عمران خان په دې باندې ډېر زیات اعتماد کړی دی چې دومره کم ایج کې دی راوستو. د دې نه مونږ دا مطالبه را چې یاره دا دي دا صوبه ټیک کړي، کوم کرپشن چې دی دا دې ختم کړی شي. د نورو صوبو ته دورې چې کوم دي د دې هیڅ قسم فایده نشته. په صوبه کې چې کوم دی کوم بېچیني ده، کرپشن دی، دا دې ختم کړي. او بل صوبې ته چې دی نو صوبې ته د خپل کم حقوق چې دی هغه ورکړي چې د مرکز نه او د دې دورو مورونه هیڅ نه جوړېږي. او سهیل افریدي چې دی نو دا ینګ دی، نو موږ ته دا مطالبه کوو چې دا د مهنګایي ختمه کړي، کرپشن دی ختم کړي، ذخیره اندوزي چې کومه ده هغه دی ختمه کړي او غریبو ته د ریلیف ورکړي. دا چې سړی کراچۍ ته لاړو، حیدرآباد ته لاړو، بیا پښتونخوا کې جلسې وکړې، لاهور کې جلسې وکړې. دا توڑ پھوڑ نه ښه ده، بهرحال امن پکار ده. زه به وایم چې امن پکار ده، دا حل نه ده دی. امن پکار ده، دا جګړې تړې دا بیکار دي، ټول توڑ پھوڑ سب خراب دي. په دې حکومت کې چې څومره کرپشن وشو او څومره کرپشن پکې کېږي نو دا په یو وخت کې هم نه دی شوی د دې نه مخکې. او څومره نااهلي چې یو قسم یو پوټی کار د عوامي د هیڅ چا نه دی شوی، نه عوامي کار کېږي، نه پکې د کرپشن نه څوک خلاص شو، نه پکې څه یو فیصله کېږي او نه پکې خبره حق ته رسي. پارټي دا نه اصل کې دا په دغه کې الیکشن کمیشن کې رجسټر نه ده. بهرحال یو ګروپ دی خو کوي او دغه سیاسي نابالغه دي. د دې سیاست په دې ځای ختم شو چې خان که اوس زمونږ د پیریانو ماماګانو ته سرنډر کېږي نو سیاست یې ختمېږي، او که نه سرنډر کېږي نو پارټي ختمېږي. نو دوی په دوه کیریان دی، هغه د پښتو مثال دی، وایي چې نه خورم وږی کېږم او چې خورمه کافر کېږم. نو د دې اوسه د دې توڑ پوڑ نه علاوه سیاسي هېڅ قسم څه دغه نشته، پالیسیانې نشته، څه ایشو څه نشته. بس هغه توڑ پوڑ به کوي او ځان نه په یو یعنې 100 کسه دي ونشي په یو خبره متفق کېدی چې یاره دا خبره موږ وکړو. اچکزی نه تا اورېدلي وو، دا اپوزیشن لیډر دی چې د عمران خان ډېر ملګري دي، خو 100 کسان په دغه نشي راتلی، په یوه لار نشي راتلی. نو دا هسې د دې هغه د ناکامۍ بل نور څه کېدی شي چې یاره د دې صوبې وزیر اعلی پنجاب ته راځه او د پنجاب نه د سیند ته ځه، ته څه کوې هلته؟ هغه اخر دا خو ووایه خلک لکه جلسو جلوسونو توڑ پوڑ لځې که نه، ته څه شي دغه لځې دی، څه پالیسي جوړه کړه چې د خپل کوم ځای چې ته ذمهوار کوم خلکو منتخب کړی چې دوی له ریلیف ورکړي.